اوس زموږ نقالي کوي مونږ ازادي مارش کړی دی وایي مونږ هم ازادي مارش نو ازادي مارش مو ولیدل چې په یو ډز ازادۍ میدان نه تښتي ما لیدلی ده رفتار د یوتیانو تمام خرابیان د پاکستان په تاریخ کې که مونږ لیدلي دي نو په دا تېر نااهله حکومت کې هم لیدلي دي تمام سیاست د دغه پارټۍ په یو ټکي کې نښتی ده بس بل ته غل وایه نه نظریه شته نه پروګرام شته نه عقل شته نه اهلیت شته بس ځان له غړ تو غړ کړه نو ته د نوي تهذیب نماینده یې زموږ تهذیب یې برباد کړ زموږ نوی نسل یې برباد کړ هغه یې بد اخلاقه کړ هغه یې د مور او پلار نه باغي کړ هغه یې د معاشرې نه باغي کړ د اسلام او د هر قسم پابندۍ او د اطاعت نه یې وایسته او چې هر څه بغاوت یې د مذهب نه وکړ بیا وایي زه ریاست مدینه جوړوم دا شکلونه وګوره او ته ریاست مدینه وګوره ریاست مدینه خبره کوي او بیا تا ریاست مدینه په اسرائیل باندې ډېره ګرانه ده ولې په سټیج باندې بې حیایي ده ځوانې ښځې ګډوي هغو رقص سرود وي هغو رقص سرود وي او بله پرې لیکلي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خو لکه چې دلته په سړک باندې یو سړی لغړ تو غړ ولاړي او په سینه باندې کتبه لګولې چې وا خلکو حیا کوئ وروڼو دا معمولي خبره نه ده نن دنیا اسلام ته یو ځای ده اسلام ختمول مدرسه ختمول جماعت ختمول دینی علم ختمول قرآن او د حدیث علم ختمول دې ته دنیا یوه ده لیکن انشاءالله جمعیت علماء اسلام په میدان کې ده او دا مقابله به تر هغه وخته پورې جاري چې دا قوتونه مو په شان نه تمولي اوس زموږ نقالي کوي مونږ ازادي مارش کړی دی وایي مونږ هم ازادي مارش نو ازادي مارش مو ولیدل چې په یو ډز ازادۍ میدان نه تښتي ما لیدلی ده رفتار د یوتیانو چې یو سړی وایي چې که دی د خدایي دعوه وکړي زه به خدای ومنم که دی د پیغمبرۍ دعوه وکړي زه به پیغمبر ومنم چې دغسې پیروکاران پیدا کوي دې ته وایي فتنه یو ځل وی چې څنګه چې خبر وکړم خبره دا ده چې دا په تقریر کې وایي چې لکه څنګه چې الله د نبي تیاري کوله هغه شانته اوس زما تیاري کوي د نبي په شان تیاري کې اوس د نبي جوړېدو شوی که دا امکان لري نعوذ بالله چې دا سړی سوال د نبوت دعوه وکړي چې زه الله تیارولم اوس تیار شم دومره بې حیا خلک پیدا کړل چې هغه وایي چې که ما مور سره ما مور غواړي چې ما سره نکاح وکړي او د مور خاوند یې ژوندی دی دومره بې غیرته سړی په دنیا کې څوک وي داسې بې غیرته پیدا کړي دا
داسې پیروکار پیدا کړي چې وایي ماړه غواړي چې ما بیډروم ته تیار کړي. څه شرم حیا شته که نه؟ قسم د مال شرم راځي چې ستاسو په مخ کې دا خبره کوم. او هغو ځوانانو ته خطاب کوم کوم چې ګمراه شوي دي، بې لارې شوي دي، چې دغې خاورې نه حیا وکړئ، پلار نیکه او هغه د پت نه حیا وکړئ، خپلې پښتو نه حیا وکړئ، خپلو روایاتو نه حیا وکړئ او هغه وپېژنئ چې کم از کم روغې لارې ته راشه. ته ازادي مارچ نه کوې، ته اوارګۍ مارچ کوې. اوارګي ته ازادي مه وایه، قوم مه خطا کوه. ته جهاد نه یې، ته فحاشي او عریاني او فساد یې. ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر مه کوه. موږ دې پېژنو ته تش منکر یې، منکر. او دا منکر به انشاءالله دا ځوانان ټیکې کوي.